سلام علیکم کورمیوال وړونو د سید نجیب طرف نه تاسو ټولو عزتمنو ته ډېر ډېر د وسلام وړونو خپل رب خپل ذات باندې حاضر و نظر ګڼم چې نن ویډیو دپاره ما سره څه الفاظ نشته دي چې زه ویډیو افتتاح ته نه وکړم او زه د کورمیوالو هغو بېوسه هغو یک تنها و هغو بې قصوره شاهدانو څه وایم نه د پوهېږم چې هغه کلمه‌ګو مسلمانان چې په خولې لا اله الا الله کلمه یی هغه کلمه‌ګو مسلمانان چې هغوی نهته کوم د علي منونې کوم ډول شهیدان کړله هغه دپاره الفاظونه نن موسه مطلب نشته دي چې هغه مو استعمال کړو دغې ویډیو کې زه څو خبرې تاسې وړونو سره شیر کوم یو ورور و ګروپ کې میسج کړی و او ورور ویلي و چې بچیه لږ زوی ته مو ټلیفون وکړه نمبر یې باندې زوایم د ټلیفون نس کوي چېرته دی هغه په ژړا کې میسج کړی و چې کورمیوالو وړونو تاسې راته وایئ زه خپلې مور ته څه ځواب ورکوم چې ژڼې زوی د شهید شو زه خپلې مور څنګه تسلي کوم چې زه بې وروره شولم زه خپلې خور ته څه وایم چې ته بې وروره شولې زه هغې وندیارې ته څه وایم چې ته کونډه شولې زه هغو معصومو بچیو ته څه وایم چې تاسې یتیمان شول کورمیوالو وړونو ما دا خبره ډیره زیاته جوړوي چې دا میسج ما اورېدلی دی قسم په رب دی چې ځمکه د ځای نه راکوي نه د پوهېږم چې هغه زه تاسې ته کوم الفاظو کې بیان کوم په موبایل سکرین باندې به تاسې کسوئ د معصومې جنازې د وړې وړې د ګلو نه ښکلي معصوم بچي به تاسې کسوئ دغه معصومو بچیو کې یو معصوم بچی و چې کله ډزونه سټارټ شولو هغه وحشي ځناورو هغو مطلب زه هغوی ته کوم الفاظ استعمال کوم هغه وحشي ځناورو کله ډزونه سټارټ کړل هغه مور نه هغوی ګتاو کړه ورته یې چې مور یې دا چوک د مو ولي دا چوک د مو مړ کوي ویلې مو مړ کوي همدغو خبرو سره سره هغه بدن نه ګولۍ ووتله هم به معصوم بچی شهید شو هغه سره سره هغه مور هم شهیده شوله چې کله د معصوم بچی شهیدېدلو صرف مور ته دوره سترګې هسې کې ورته وویله چې مور یا حسین زه اوس هغه مولا نه پوښتنه کوم چې کوم مولا ویله که نه چې لږ کربلا کې ادرو ظلم نه و شوی کربلا کې هم معصومو وړو بچیو نه چا ظلم نه دی کړی او مطلب زنناو نه چا ظلم نه دی کړی د حسین خلخاني نه چا ظلم نه دی کړی او ظالمه زه اوس تا نه پوښتنه کوم چې ته اوس خپله لږ د خپل ګریوان کې سوچ وکړه چې نن ایما توراساري 21 کا 22 توراساري چې نن شهیدان شولي هغه پتو کې خپل وړو وړو بچي ورسره هغه شهیدان شولو آیا دا شی ظلم چېرته په دنیا کې شوی دی آیا دا شی ظلم چېرته مطلب په بلې علاقې کې شوی دی اوس تاسې نه مو پوښتنه کوو مو خو بار بار دی یو بار بار مو دا ذکر کړی و چې کومه واقعه مطلب چې اهل سنت څه شوي و هغه ډېر زیات ظلم شوی و هغه ظلم هر یو کس هغوی مطلب مو مزاحمت مو کړی بیا یا کوو بیا یا کوو خو اوس تاسې ما ته خپله ټولو کورمیوالو نه زه دا پوښتنه کوم چې چوک د لا اله کلمه هغه کلمه‌ګو مسلمانانو نه زه پوښتنه کوم چې آیا دا ظلم دې نه مخکې چېرته یا په دغې دنیا په سرزمین کې چېرته شوی دی نه دی شوی وړونو نه د پوهېږو چې د مو سیکیورټي ادارو چې کوم کسان ورسره او پولیس ورسره او مطلب نوره ادارو والا ورسره او تاسې موجودګۍ کې که مې وایي 5 شپږ ځایه څنګه ډزې دا شي آیا د تاسې چې کوم پروټوکول ولاړ و هغه کسان څه شول
هغه کسانو کې ویلي څوک نه دی مړ شوی یو پولیس والا څنګه نه دی مړ شوی مثال نور چې کومې تاسو ادارو والا کسانو سره هغوی څنګه نه دی مړ شوي دا څنګه پلانینګ سره ایمو نن واړه بچي قاتل شو ایمو زنانه قاتل شول ایمو مثال ځوانان قاتل شول ایمو سپینګیري قاتل شول ایمو سره عام دوره څنګه شهدا وشول دا پښتنه به موږ نه کوو خو زه کوم مشرانو ته دا وایم چې د کومو علاقو کې د ما ځوانان شهیدان شول د ما مسلمان شهیدان شو د ما تورساري شهیدان شول اوس ټوله تاسو راشوئ دغونه پښتانه وکړئ او څه دلته تاسو ته لیست درکړی و که نه مغاسې لیست ورواخلئ په هغوی په دغه حکومت په کپاره ورونیو څه اوس واخلئ دا لیستونه هر څه واخلئ د هر څه واخلئ اوس موږ غواړو دغو کسانو چې د کوم ما بې ګناه شهیدان شولو دغو قتلان د غواړو تاسو نه بس مزید مو نور صبر نشو کوای بس مزید مو نور جنازه نشو اوچتوای بس مزید مو نور قتل عام پرچنور کی نشو لیدای دا کوم ډول انسانیت ہے دا کوم ډول مطلب مخلوق ته په پرچنور کی چې مثال نه زنانه ته لکای نه سپینګیرو ته لکای نه ایون معصوم بچای څنګه د شپږو میاشتو مطلب معصوم بچایو هغه ته څه پاتې و چې یاره مثال دا شیعه ده د سنی ده دا کوم مذهب ده د کوم مذهب ده هغه ته څه پاتې و چې هغه بې ګناهو کې شهید شول ټولو کورنیوالو ته سوال کوم چې خدای دپاره رسول دپاره 12 امام 14 معصومو دپاره غلي کیننوي خپل حق اواز اوچات کوي ټولو دنیا ته د خپل مطلب مظلومیت وښیوي چې هغه ځای کې سرعام چې کوم قاتل چې د کومې ما شهدا وشول که نه په کار دی هغو ټولو شهداو ته انصاف میلاو شي چې چوکه د قاتل کې ملوث وي چوکه د شهادت کې ملوث وي په کار دی هغوی ته نه کړي سزا میلاو شي ډېره مننه وروڼو قدرمن اوسئ مزید مو الفاظ نشته دي خدای 12 امام موږ پر باندې رحم وکړه سلام علیکم